اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب عید و روز عید مناسبات سره لږ څه عرایض عرض کوو. ټول نه مخکې شب عید الفطر شپه چې کومه دی ډیره مهمه شپه ده. روایات ته که سترګې وغړوئ دا شب عید د عید الفطر شپه شب قدر بللی شوي دی. څه دي کې انسان په کار عملونه وکړي، عبادات ورکړي. ډیره مهمه شپه ده. مو ځنه وخت کې انداسې ونه تېرېږو. زه مختصرا عیدي شپې اعمالو طرف ته اشاره درته کوم. ټولو نه مهمترین اول عمل دا دی چې انسان غسل وکړي. عید شپې غسل دی. غروب ټایم څه کېږي چې کوم ټایم کې میره سترګه لویږي، مطلب میره سترګې لوېدلې نه تقریبا وخت څه نیمه ګنټه مخکې دا غسل دی چې ډېر زیات ثواب دی. دویم شی اعمالو کې دا دی چې دا شپه په کار انسان احیا کړي، دا شپه په کار انسان بیداری کې تېره کړي، دعاوانې استغفار وکړي انسان، او بیا خاص کر مسجد کې که تېره کړي ډېر زیات ثواب دی. دریم عمل دا دی چې نماز مغرب نه بعد، ماښام المنځه، ماسخوتن المنځه نه بعد، صبح المنځه نه بعد خاص تکبیرات دي چې دغه الوستله مستحبه ده. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا وله الشکر علی ما اولانا. دا ذکر به تاسو ته انشاءالله سکرین باندې راشي. دی ذکر ډېر زیات ثواب دی چې انسان دغه المنځونه بعد کوي. څلورم عمل دا دی چې مغرب المنځه نه بعد او مغرب نافله څه کله ته وکړي. یوه مخصوصه دعا دی چې هغه مفاتیح کې شته دی، یا ذا المن والطول یا ذا الجود، اخیره پورې ده. دعا سکرین باندې به تاسو ته شو شي. دینه بعد 100 مرتبه چې کله دعا اخر ته ورسې اتوب الی الله ذکر دی چې انسان یې په کار دی وکړي. پنځم عمل دا دی چې امام حسین علیه الصلاة والسلام زیارت دی. نن شپې ډېر زیات فضیلت لري چې همدغه ځینې ته زیارت وکړي د مولا. شپږم عمل دا دی چې لاس ورته انسان په کار دی وایي یا دائم الفضل، یا دائم الفضل. دا ذکر انسان لاس ورته وکړي. سکرین باندې به درته شو شي. اوم عمل چې ثواب زیات دی، لاس رکعته خپل نافله دی چې د کوم نافلې دي د هغه والا رمضان والا دغې شپې اخیري لاس رکعته نافله یې حسابېږي چې هغه انسان په کار دی وکړي. اتم عمل دا دی چې 2 رکعته مخصوص المونځ دی د دغې شپې. اول رکعت کې به 1000 وارې سوره قل هو الله احد دی. دویم رکعت کې 1 وارې سوره قل هو الله احد دی. بیا چې کله سلام د وسر خوالو سلام نه بعد 100 ورته ذکر دی، اتوبو الی الله ذکر دی. بیا به یا ذا المن والجود، یا ذا المن والطول، یا مصطفی محمد صلی الله علیه و آله وافعل بی کذا و کذا. اخیری کې بیا خپل حاجتونه یې دغې دعا نه بعد انسان یې وغواړي. دین علاوه دعاوانې دي مفاتیح کې چې انسان یې وکړي زیات ثواب دی. او انم عمل دا دی چې 14 رکعته المونځ دی د دغې شپې چې 2 رکعته کېږي. اول هر یو رکعت کې الحمد څه کله ته وایي، الحمد نه بعد به ته 1 وارې آیت الکرسي وایي او 3 وارې به قل هو الله احد یایي. پس هر رکعت کې الحمد نه بعد 1 وارې آیت الکرسي او 3 وارې قل هو الله احد دی. چې کله دغه 14 رکعت المونځ ته وکړي، روایاتو کې شته دي چې انسان ته هر یو رکعت په بدلې کې 40 کالو عبادت ثواب خدای لیکي. خو هغه انداسې عبادت نه، هغه عبادت چې هغه انسان روژې حالت کې کړی وي، هغه عبادت چې هغه ماه مبارک رمضان کې انسان کړی. 40 سال عبادت ثواب یوه رکعت باندې خدای درته لیکي. لسم عمل د شب عید و عید شپې، عید الفطر شپې، لسم عمل دا چې انسان شپې اخیری ټایم کې چې کله سبې ته مثلا وخت نږدې د سبې اذان ته انسان بیا غسل په کار دی وکړي. یو غسل اخیری ټایم کې دی، مطلب غسل وکړه، غسل نه بعد راشه جای نماز باندې کښېنه سبې المنځه پورې، مطلب خپل انسان مناجات خپل ځای کې دعاوانې، بیا هغه جای نماز باندې سبې المنځ انسان وکړي. پروردګار عالم د موږ ټولو ته د عید شپې اعمالو عباداتو توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.